بله میاشت شروع شوې ده چې هغې ته د شعبان میاشت وایي د شب قدر میاشت چې داسې پښتانه ورته وایي او عرب به د شعبان میاشت وایي په دې میاشت کې 15 تاریخ ډېر قیمتي دی 15 شپه د دې میاشت دی ولې یو حدیث کې راغلی دی وان کان فيه کلام خو خیر هغه حدیث داسې دی چې ان الله ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من غنم شعر غنم كلب بني كلب أو كما قال چې الله پاک خصوصي کرم و رحمت سره اعلان کوي د لومبي اسمان کې او څه کوي په عربو کې د بنو کلب قبیلې ګړې چیلې ډېرې زیاتې وې نو الله پاک د بنو کلب قبیلې د ګړو چیلو د ویښتو نه زیات مخلوق بخي دا څوک بخي دا هغه خلک بخي چې څوک په دې شپه کې د الله پاک عبادت وکړي یو کتاب دی د وعظ په عربۍ کې درة الناصحین ورته وایي هغې کې مې یو واقع لیدلې وه چې حضرت عیسی علیه السلام په لاره تېرېدو نو یو غر یې ولیده هغه ډېر لوړ اوچت و نو دې وروخت د الله د قدرت دپاره چې وروخت د غر په دې څوکه باندې یو تیږه پرته وه تیږه ته یې وښویده چې وښویده عیسی علیه السلام چې وکتل نو لاندې درة الناصحین دی غالبا که درة الواعظین دی زه پکې تېرېدم نو چې څنګه هغه وړقېد واعظین درة الواعظین نو چې څنګه هغه تیږه وړقېده پرېوته نو یو غار و نو چې عیسی علیه السلام وکتل نو په غار کې یو سړی ولاړ دی د الله عبادت کوي اوهو دا سړی د خدای پاک عبادت کوي په دې غار کې دننه هلته ول الله د اوبو د هر څه انتظامات برابر کړي دي څومره نیک دی الله دا سړی کله راغلی دی څه کوي رب العالمین ورته وفرمایل په خپله دې تپوس وکړه نو عیسی علیه السلام د هغه سړي نه تپوس وکړه هغه ویل 400 کاله مې وشو چې په دې غار کې لګیا یم د الله عبادت 400 سال ډېر شی دی لږ شی دی نه ریا شته چاته ځان نه ښي نه ستړی شته نه غم خادي شته یو شان لګیا دی نو عیسی علیه السلام ډېر تعجب وکړو چې خدایه د ده نه زیات عبادت ګزار به بل څوک دومره عبادت گزار وی او ستا نه پس یو بل امت را روان دي د حضور پاک د محمد صلی الله علیه وسلم امت هغې چې د شو قدر په 15 شپه عبادت وکړي د هغې یوې شپې عبادت د دې سړي د 400 کالو د عبادت نه ماته زیات دی نو په دغه شپه به الله ته عبادت کوي که خیر انشاءالله او شب قدر ورته موږ وایو دا نور خلک ورته شب برات وایي لیلة القدر په عربۍ کې ورته وایي زموږ علما لیکي وایي په دې شپه کې الله پاک د راتلونکي یو کال د هر سړي تقدیر فرشتو ته حواله کړي چې دا ولیکي شب یې لیکي د هر سړي نو د رمضان په اخري 10 شپو کې چې بیا کومه لیلة القدر ده نو په هغه شپې د دنیا فرشتو ته حواله کړي نو خصوصا په دې شپه د الله پاک عبادت وکړي ښه عبادت وکړي او خدای پاک دا سوال وکړي چې یا الله ته د راتلونکي یو کال تقدیرونه فرشتو ته لیکل اعلان دې ورته کړی به کې نن نو الله زما تقدیر کې ښه څیزونه ولیکه دنیا هم پکې ښه ولیکه او د دنیا نه علاوه مړه د دنیا خو به سرخوړنې تېره شي پرېږده د آخرت سوال وکړي د الله د آخرت ګټه وغواړئ د الله نه د اسان مرګ د خدای نه وغواړئ چې مرګ هم سخت دي د قبر عذابونه د هغې نه امن وغواړئ د قبر د تیارو نه امن وغواړئ د قبر رڼاګانې او آخرت وغواړئ د خدای پاک او بعضې علما وایي چې د ورځې روژه ونیسئ نو بهتره ده اگر چې داسې څه مضبوط حدیث پکې نشته خیر ښه خبره ده که څوک یې نیسي نو زما په خیال باندې د جمعې ورځ غالبا د سرکار خو رانه نیم خبر د هغوی د خالي راځي زمونږ د ملک د پاکستان د خالي ورځ راځي سعودي جمعه راځي خو موږ به د خپل ملک سره خپل انتظام ساتو ښه د خپل ملک سره نو د خالي ورځ راتلونکې د شو قدر 15 ده او د خالي شپه د جمعې نه پس د خالي شپه دا د شو قدر شپه ده دعا وکړئ چې رب العالمین موږ ته د عبادت توفیق راکړي الله موږ د پریشانو آفاتو نه په امن کې وساتي